अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिhi अजमईन। زما خلقو عزتمندو قدمونو مسلمانانو د نشې په متعلق چې د خپل پیغمبر جناب محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارکات ته بیان حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت تا نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد فرمایله چې کوم انسان شرب الخمر دا شراب وچی نزع الله من ایمانا الله پاک دنا ایمان چې دی وکړي کما یخلو الانسان کمیس من راشي لکه چرنګا یو انسان لا خپل سر نه کمیس وباسي چې کوم انسان شراب وچی یا شراب شي په دې ټیم باندې الله پاک دنا ایمان چې کوم دی وکړي او دا په دغه ټیم باندې ایمان نه خالی وي. زما دوستانو نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم تاسو مخ پیغمبر فرمایي ثلاثه درې قسم خلق دي لا يدخلون الجنه چې دوبه جنت ته نه داخلي دي. یو مدمن الخمر یو شراب خور، بل قاطع الرحم چې خپلوانو سره خپل ګرفت ختم کړی وي، او بل مصدق بالسحر چې کوم جادو صحیح غني هغه تصدیق کوي. او بیا نبی علیہ السلام دغه حدیث پاک پسې ارشاد فرمایله چې کوم انسان شراب شي او په دغه حالت شي مړ شي الله پاک با دتا د نر غوتا شي اوبه ورکوي. صحابه کرامو ټول یا سم مانر غوتتی دا غوت نر چې کوم دا کوم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایله چې دا هغه نر دا چې هغه شي چې کوم زناکاری وي او توبه نه کړی وي هغه جهنم شي وي د هغه شرمګان با دا زهر بهږي او دا به د ټولو دوره بدبوی بخیلی چې ټول جهنم مالبا تکلیف شي او دغه دا اوبه به او دغه زهر به دا چې کوم دي شراب خور ته الله پاک ورکی چې دغه تاسو شو. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا و فرمایلو چې جنت ته به کوم دي شراب خور داخلي دي او نه با چې رشتہ دارانو سره تعلق ختم کړی وي. نو دغه څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد فرمایله مدمن الخمر ان ماتا لقي الله كعابدي بس. نبی علیہ السلام فرمایل چې کوم انسان شراب خوري او شراب همیشه شي او دا مرسي نو دا چې الله پاک سره ملاقات کی په دغه حالت شي به دا ملاقات ورسره کوي چې دا با ګویا کې دی بوتانو ته صدیق کوونکی دا یعنی ګویا کې د خاتمه په کفر خطر ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد فرمایله چې د جنت خوشبوئی 500 کاله کو چوک لري وي هغه به محسوسي لیکن چې کم انسان شراب خوري آبا جنت داخلي دا پرې دا جنت خوشبوئی به مدته نه ورسېږي. نو بل جا نبی علیہ السلام فرمایل اجتنبوا الخمر فانها مفتاح كل شر. وی تاسو چې کوم دي له شراب نه جان بچ کو ځکه دا دی هر شر یعنی هر ګناه چې کوم دي چابي ده. اوس شراب متعلق ما د خپل خور پیغمبر اسلام احادیث مبارکات چند تر بیان کړ. نو دغه څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد فرمایله چې کوم انسان شراب وشي او د په مسانې شي دا شراب وي نو چلوي شو پوری چې عبادت نه قبلي وي او کدو حالت شمړس نو دا دی جاهلیت یعنی په کفر حالت شي مړی دي. او نو یاد ساتو دغه څنګه هر نشه چې کوم دي لکه دانن نشه عام دي. نبی علیہ السلام فرمایل کل مسکر خمر، هر نشه چې کوم دي شراب دا او هر نشه چې کوم دي آرام دا، چاہے پوډر وي چاہے آیس وي. نو لکه نن سبا د موږ معاشري شي دغه آیس دغه پوډرو ډیر نوجوان ته په کوم تباہ او برباد کړل. حقیقت دا ده چې موږ پولیس وال هم دیشي ور سره دي هغه هم ډیر کم بداسي وي چې روغ بوي ورنه اکثر پولیس والو ته پته وي چې یار دلته خرچي دي دا جوړي لیکن دو خپل پیسې کار کوي او بالکل دې پروا نه کوي چې یار دا خلکو ژوندۍ بربادي شي. نو یاد وساتو دا ټولې نشې چې چورا چې چوک خرچي یا چوک جوړي نبی علیہ السلام لعنت کړی دا چې کم نشې خرچون کی وي هغه جوړون کی وي هغه یو بل ته ورسي دا واړه په دو باندې نبی علیہ السلام لعنت کړی دا. نو دا یاد وساتو چې څنګه شراب حرام دي شراب ناجایز دي دغه سره محبوب فرمایل چې هر نشه چې کوم دي شراب دا او هر نشه چې کوم دي آرام دا. الله رب العزت موږ چې دي سرمایدارانو ته موږ چې کوم دي صاحب اقتدار ته
او موږ پولیس والو ته دا سوچ او دا فکر نصیب کړي چې یار څرنګه د دې معاشرې شي په دغه آیسو دغه پوډر نشې شي نوجوانان طبقه تباه کېږي بربادېږي پکار ده چې هغه دوی په دې باندې اکشن واخلي او چې کوم خلک یې خرڅوي یا جوړي او خلاف دې کاروایي کوي دا نه چې هغه نه پیسې اخلي او چې کوم بیا دا نشې کوي هغه بالکل چې کوم دي بیا ونچي لیکن هغه ته هم پکار ده چې دا سوچ او فکر دی نشو ول ته هم چې دا ژوندګي بربادېږي آخرت بربادېږي الله پاک دې موږ ټول مسلمانانو باندې رحم وکړم وکړي چې له هرې نشې نه کدا چرس وي کدا افیم وي کدا آیس وي کدا شراب وي دا چې شي الله پاک دې هر مسلمان دې نه محفوظ وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله